Bismillahirrahmanirrahim. नन topic the reactivity of alkyl halides. زمونږ نه پاتې شو اوس به دا وو چې alkyl halides reactivity یعنی alkyl halides reactive in nature دي که non reactive in nature دي او که reactive دي نو څومره پورې دا reactive دي. لومړنی نمبر پوینټ دی کې دی reactive due to polar nature. دا څه شی دي؟ الکایل هیلایډز چې کوم هم دي دا به ریاکشن ډیر کوي، یعنې څنګه موږ ویلي وو الکینز دی نافیرپینز دی لیس افینیټي ده هغه ریاکشن نشي کولی، یعنې ریاکشن ډیر کم کوي. بیا ورپسې الکینز ویلو الکاینز ویلو چې دغسې هغې کې ریاکټیویټي شته ځکه چې ډبل او ټریپل بانډ دی. اوس ورپسې موږ وو الکایل هیلایډز، نو الکایل هیلایډز هم ریاکټیو دي خو دا ریاکټیویټي د دوی د څه د وجې ده؟ د پولر نیچر د وجې ده، یعنې چې دوی کې پازیټیو او نیگیټیو آین جوړیږي، پارشل پازیټیو پارشل نیگیټیو آینز جوړیږي. اوس دویم نمبر دی پولریټي. دا پولریټي موږ وایو چې دې کې دا پولر نیچر دی، یعنې پولریټي په دې کې موجود ده، پولز پکې جوړیږي خو دا پولز د څه د وجې جوړیږي؟ پولریټي بیکاز آف ډیفرنس ان الکترونیګیټیویټي. دا پولریټي د څه د وجې ده چې دې کې کم کمپاونډز دي، یعنی الکایل هیلایډز دي، دې کې په پازیټیو او نیگیټیو آین جوړیږي، د دې کې الکترونیګیټیویټي ډیفرنس پکې ډیر دی، یعنی CH3Cl دی. د هایدروجن او د کاربن کم یعنی CH3Cl دی نو کاربن سره اٹیچ دی کلورین. د کاربن الکترونیګیټیویټي او د کلورین الکترونیګیټیویټي کې ډیفرنس ډیر دی. الکترونیګیټیویټي د کلورین سیوا ده او د کاربن کمه ده، د هغې د وجې نه په دې کې پازیټیو او نیګیټیو آین جوړیږي. اوس بیا دریم پوینټ وایي الفا کاربن از الکتروفایل ان نیچر. دې کې چې کوم الفا کاربن وي هغه بیا په کم نیچر کې وي الکتروفایل، یعنی الکتران لوینګ به وي، د کې به الکتران به کم وي ځکه چې کوم هیلوجن ایټم دی هغه زیات الکترونیګیټیو دی نو هغه به الکتران ځان طرف ته ډیر راکاږي، چې ځان طرف ته ډیر الکتران راکاږي نو یو آینز به جوړیږي پارشل پازیټیو او پارشل نیگیټیو چارج به راځي په ایټم باندې، یعنی په کاربن په پارشل پازیټیو چارج راشي او په کلورین په پارشل نیگیټیو چارج راشي. نو چې کوم کاربن دی کم کاربن هم چې هیلوجن ایټم څخه نږدې دی نو هغه به څه وي؟ الفا کاربن به وي. یعنې دې ځای کې زه تاسو ته دلته خیر دی لږ هغه وشي زوم کوم تاسو ته صفر ده لږ خراب شو. اوس دا کم کاربن دا چې کم نه هغه چا پیره دی دا یو کاربن، دا کاربن څه شی دی؟ الفا کاربن دی، ځکه وګورئ چې دا کلورین څخه بالکل نږدې دی، د کلورین څخه بالکل دا نږدې دی، هیلوجن ایټم څخه بالکل نږدې دی. نو دا قسمه چې کوم بالکل هیلوجن ایټم کوم کاربن سره بانډیډ وي نو هغه کاربن ته به موږ وایو الفا کاربن. اوس دا نور کاربن هم دي خو دې سره خو هیلوجن بانډ نه دی کنه، دغې ته موږ الفا کاربن نشو ویلی. چې کوم الفا کاربن دی دا به الکتروفایل ان نیچر وي، ځکه چې په ده باندې به پارشل پازیټیو او په ده باندې به پارشل نیګیټیو چارج به راځي، پازیټیو نیګیټیو چارج به راځي، د دغې د وجې به کاربن چې کوم دی دا په الکتروفایل وي او چې کوم هیلوجن دی دا به نیوکلیوفایل وي، ځکه چې دا نیوکلیس لوینګ دی او دا بل چې کوم دی نو دا الکتران لوینګ دی. راشي اوس واپس خپل ټاپک ته. دی goes there are two types of reaction in alkyl halide. alkyl halide کې به دوه قسمه ریاکشن کیږي، یعنی دې کې به نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن هم کیږي او الیمینیشن ریاکشن به پکې هم کیږي. نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن تاسو ته ما ویلو چې یو ایټم د بل ایټم په ځای ریپلیس شي او الیمینیشن چې مکمل طور باندې ته لري شي.
اوس مونږ وایو چې الیمینیشن به څنګه کیږي او نیوکلیوفیلیک به پکې څنګه کیږي. As the alpha carbon is electrophilic in nature, so when a nucleophile attacks an alpha carbon and replaces halogen, this reaction will be nucleophilic substitution reaction. अनि چې کله الفا کاربن تاسو مونږ د دې نه مخکې وی چې الفا کاربن دا الکتروفیلیک ان نیچر دی یعنی الکترون لوینګ دی نو چې کله په دغه الکتروفیلیک الفا کاربن باندې یو نیوکلیوس لوینګ یعنی نیگیټیو چارج والا یو آین اٹیک وکي او د الفا کاربن سره هغه بانډ جوړ کی او هالوجن ریپلیس کی نو دې قسمه ریاکشن ته موږ سو نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ځکه چې نیوکلیوفایل رااله او هغه هالوجن ریپلیس کو سبسټیټیوټ کو نو نیوکلیوفایل راغلو هغه هالوجن سبسټیټیوټ کنه دا ریاکشن زشه نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن یعنی نیوکلیوفایل هالوجن ریپلیس کو دا غي د وجې ریاکشن نوم څه شو نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن. اوس وی when halogen atom کچرته تاسو نه پوهیږئ په دې باندې خیر پوه شوي نه یئ نو کوېسچن بیا کولی شئ میم ته ووایئ به ماته بیا هغه کوېسچن فارورډ کړي چې تاسو باندې کوم ځای باندې نه پوه شوي نه به تاسو بیا دوباره وکړئ. اوس دی when halogen leaves the alkyl halide along with one hydrogen a pi bond is formed the bond نه دی صحیح شه دې ځای کې formed کوي چې کله یو هالوجن اټم هغه د الکایل هالایډ نه لرې شي خو ځان سره یو هایدروجن اټم هم لري کی یو پای بانډ به جوړیږي بټوین کاربنز د کاربن په منځ کې به څه جوړ شي پای بانډ به جوړ شي اینڈ الکین اس فارمډ او کوم پروډکټ به بیا جوړیږي الکین به جوړیږي دا څه قسمه ریاکشن ته مونږ سو الیمینیشن ریاکشن خو دا ریاکشن به څه وي ډي هایدرو هالوجینیشن ریاکشن به دیتا هم ویل شو ځکه چې یو डी मतलब रिमूवल हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन मीन अगर हेलोजन दे नو یو हाइड्रोजन او یو हेलोजन रिमूव شوی دی. اوس لاندې د एग्जांपल ته وګورئ CH3 CH2 Cl دی یعنی دې زما CH2 لیکل به سره یو हाइड्रोजन بل هم دی نو دا CH3 شو دا دویم CH2 شو او Cl شو. اوس وګورئ دا کلورین او هایدروجن دا دواړه د دې نه ریموو شول یعنی د یو نه هایدروجن ریموو شو د بل نه کلورین ریموو شو نو د دواړو نه یو اټم ریموو شو نو د دې په منځ کې به د دې CH2 په منځ کې به ډبل بانډ جوړ شي دا به څه بدل شي CH2 ډبل بانډ CH2 یعنی الکین ته بدل شو او هایدروجن او کلورین به ریاکشن کې دا به څه بدل شي HCl ته بدل شي. بیا ورپسې دی strength of carbon and halogen bond decreases down the group یعنی په ګروپ کې چې موږ د بره نه کته راځو نو چې کوم بانډ strength دی د بانډ مضبوطیا دا به کمیږي ځکه چې ډاون د ګروپ موږ راځو نو اټم سایز غټیږي چې اټم سایز غټیږي نو د بانډ چې کوم strength دی هغه کمیږي یعنی د هایدروجن او د کلورین به د ټول strong bond وي او د کم هایدروجن دی او آیودین دی دای به ټول کمزورې بانډ وي. Strength of carbon and hydrogen bond decreases down the group and reactivity increases down the group. نو چې څومره بانډ کمزوري کیږي دومره به هغه ریاکشن هم سر کوي کنه نو چې څومره موږ په ګروپ کې د باره نه کته راځو نو بانډ strength په کمزوري کیږي او ریاکټیویټي به سیوا کیږي. اوس دویم نمبر پوینټ دی نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن چې کوم ته مونږه SN reaction هم وو alkyl halide undergo SN reaction any nucleophilic substitution reaction when stronger nucleophile replaces halide ion alkyl halide به چې کوم دی نو دا به دې کې به nucleophilic substitution reaction کیږي when stronger nucleophile replaces hydrogen ion halide ion چې کله یو strong nucleophile راشي او هغه ریپلیس کی هالوجن داس قسمه ریاکشن ته موږ وو nucleophilic substitution reaction یعنی دې کې د اوس
RX plus NU یعنی R الکایل ګروپ X مین هالوجن په دې باندې یو نیوکلیوفایل اٹیک وکړو نو دا به څه شي R سره به یعنی الکایل ګروپ سره به نیوکلیوفایل اٹیک شي او هالوجن به د دې نه ختم شي. اوس د دې دا ریاکشن به د دوو طریقو باندې کیږي. یو دی SN1 او بل دی SN2. اوس دې کې به مونږه امپورټنٹ کنسپټس وایو. امپورټنٹ کنسپټ چې هغه به د ریاکشنو کې یوز کیږي یعنی هغه په زده کول مونږ لپاره لازم دي ځکه چې بیا به درته هغه پکې نه راځي چې دا څه ته وایي څه ته نه وایي. نو مخکې نه درته وایم چې دې کې دا څیزونه به یوز کیږي او هغې مطلب به څه وي. سبسټریټ ویلی شي مالیکول انډرګو نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن یعنی کم مالیکول کې چې کم مالیکول کې به نیوکلیوفیلیک ریاکشن کیږي هغې مالیکول ته به څه ویلی شي سبسټریټ به ویلی شي. یعنی بره اوس دا ریاکشن دی RX نو په دې R کې به دا نیوکلیوفیلیک ریاکشن کیږي نو دا R څه شو سبسټریټ شو. لیوینګ ګروپ molecule which leave the substrate are replaced هغه molecule چې هغه به substrate یا لیو کوي یعنی پریږدي به یا به هغه ریپلیس کیږي یعنی اوس دا X ته دی کیس کې دا به ریپلیس کیږي دی به ختمیږي د دې ریاکشن دا بره ریاکشن ته وګورئ RX plus NU دا R چې کوم دی نو دا سبسټریټ شه ځکه چې دې کې به نیوکلیوفیلیک ریاکشن کیږي دا X به ریپلیس کیږي دا X شه لیوینګ ګروپ شو. اوس نیوکلیوفایل څه ته وایي species which donate electron pair to an electrophile هغه سپیشي یا هغه مالیکول چې هغه بس کوي الکترون پیر به ډونیټ کوي الکترون پیر به ورکوي چاته الکتروفایل ته یعنی الکترون لوینګ ته. undergo nucleophilic or addition reaction نیوکلیوفایل کې به یا نیوکلیوفیلیک ریاکشن کیږي یا پکې ایډیشن ریاکشن کیږي دا مونږ ریپرزینټ کوو د NU نه. اوس د نیوکلیوفایل سټرنث په دا به مونږ په څه باندې ریپرزینټ کوو نیوکلیوپیلیسټي باندې. نیوکلیوپیلیسټي څه ته وایي how fast a nucleophile displace a living group یعنی نیوکلیوفایل چې څومره سټرانګ وي دومره به دې زر یو اټم ریپلیس کوي او چې څومره ویک وي نو دومره به دې ټایم اخلي په ریپلیس کولو کې. نو چې څومره سټرانګ وي مونږ وایو د نیوکلیوپیلیسټي سټرانګ ده یا د نیوکلیوپیلیسټي های ده ځکه چې د زر یو اټم ریپلیس کو چې څومره کمزوري وي یعنی ټایم ډیر اخلي په ریپلیس کولو باندې نو دومره مونږ چې د نیوکلیوپیلیسټي لو ده. اوس د بیس ویلی شي species having affinity per proton هغه سپیشي هغه مالیکول چې د هغه affinity وي یعنی هغه بانډ جوړي چا سره پروټون سره. donate electron to proton دا به الکترون چاله ورکوي یو پروټون له یعنی یو پازیټیو آین له دا مونږه ریپرزینټ کوو په B باندې او دې کې به کوم قسم ریاکشن کیږي یعنی که بیس راځي یو الکایل هیلایډ سره ریاکشن کوي نو هغې کې به بیا کوم قسم ریاکشن کیږي الیمینیشن ریاکشن به بیا پکې کیږي ځکه تاسو د دې نه مخکې مونږ ووایي چې الکایل هیلایډ کې به هم نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن کیږي هم به پکې الیمینیشن ریاکشن کیږي. نو که چېرته نیوکلیوفایل راځي او هغه ریاکشن کوي الکایل هیلایډ سره نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن وکیږي او که چېرته بیس راځي هغه ریاکشن کوي الکایل هیلایډ سره نو هلته به کوم یو ریاکشن کیږي الیمینیشن ریاکشن. د دې سټرنث به مونږ معلومو په بیسیسټي باندې. اوس ورپسې دی کاربوکیټاین اینډ اټس سټیبیلیټي. کاربوکیټاین څه ته ویلی شي the ion in which carbon atom has positive charge and 3 bond هغه آین چې په هغې کې په کاربن باندې پازیټیو چارج وي او ورسره هغه 3 بانډز هم جوړ کړي وي. نو اوس دی په دې دغه ته وګورئ سټرکچر ته کاربن دی 3 ورسره هایدروجن بانډ دي ورسره په پازیټیو چارج هم دی ځکه پازیټیو چارج ځکه دی چې کاربن څلور بانډ جوړوي اوس د 3 بانډ جوړ کړي دي خو دته بیا هم د الکترونو ضرورت دی نو په د باندې پازیټیو چارج راغلی دی داسې قسمه آین ته به مونږ څه وایو کاربوکیټاین وته. فارمیشن
په دوو طریقو باندې به د دې فارمیشن کیږي. د کاربوکټاین په دوه طریقو باندې جوړیږي. لومړنۍ طریقه ده الکتروفایل ایډ ټو کاربن کاربن ډبل بانډ، یعنی اوس یو الکین دی، مخکې نه ډبل بانډ موجود دی په کاربن په منځ کې، یو الکتروفایل راغلی یعنی الکترون الاوینګ راغلی، هغه په دې ځای باندې اټیک وکړو، په دې باندې اټیک وکړو، نو دا به څه شي، الکتروفایل به ډبل بانډ به مات شي او په کاربوکټاین به جوړ شي. اوس دې ځای کې دا ریاکشن کې زه غلط شویم، سوري، دلته په دا کلورین په ځای به هایدروجن کوي، صحیح ده. کلورین ځکه دا نیوکلیوفایل دی، الکتروفایل نه دی، دا کلورین په ځای به دا هایدروجن کوي، نو دا به ریاکشن به ټیک شي. هلته به بیا دی چې کوم هغه جوړ شوی دی، کوم پروډکټ دی، د پروډکټ کې به هم کلورین په ځای هایدروجن کوي، نه پله به CH3 CH2 پازیټیو آین بشي. اوس وګورئ، خیر دی راته بیا هم ښیم، یو منټ صبر. اوس دې ځای کې دا کېږي نه، اوس دا نه کولاویږي دې ځای کې. خیر ښه، دې ریاکشن ته وګورئ، دې کې کاربن کاربن ډبل بانډ دی او یو کاربن سره دوه هایدروجن دي، بل کاربن سره دوه هایدروجن دي، پلس Cl ماینس، نو دا Cl ماینس به دا ختم کوي، دا به H پلس کوي، نو دا به الکتروفایل شي. دا سوري دي ځکه زه غلط شوم، دا به Cl پلس H پلس کوي، نو دا به الکتروفایل شي. دا H پلس په دې ډبل بانډ اټیک وکړي، نو یو طرف ته کاربن دی، دوه هایدروجن دي او د دې نه ډبل بانډ ختم شي، په دا پازیټیو چارج راشي، او بل کاربن سره دا هایدروجن پلس شي، نو دوه هایدروجن سره مخکې نه او د دې کلورین په ځای بل هایدروجن کوي، نو درې هایدروجن به سره شامل شي، دا به څلور بانډ برابر شي، خو د دې بل درې بانډ دي او یو به پازیټیو آین راشي. اوس دویم نمبر طریقه سره هالوجن اټم ریموو فرام د الکایل هالایډ، الکایل هالایډ دی هغه نه هالوجن ریموو شي، ختم شته، نو هم به په د باندې پازیټیو چارج راشي او کاربوکټاین به جوړ شي. د ریاکشن ته وګورئ، CH3 دی، CH2 Cl دی، نو بل طرف ته CH3 په خپل ځای راغلی دی، CH2 په خپل ځای راغلی دی، خو Cl ریموو شوی دی، نو په کاربن باندې کم چارج راغلی، پازیټیو چارج پې راغلی، نو داسې قسمه کوم یو کاربوکټاین جوړیږي. اوس چې کوم پازیټیو آین کاربن دی، یعنی کوم کاربوکټاین دی، د به هایبریډایزیشن سوي sp2 هایبریډایزیشن به وي. اوس د دې به درې ټایپس وي، پرایمري، سیکنډري اینډ ټرشري. پرایمري هغه ته ویلی شي چې یو الکایل ګروپ وي ورسره، نه یعنی درې بانډ جوړ کړي وي، کاربن درې بانډ به وي او پازیټیو آین به وي، نو د دریو بانډ کې به یو بانډ دی چې کوم دی الکایل ګروپ سره جوړ کړی وي، یعنی څنګه مې درته لیکلی دی CH3 او دوه سایډونو ته هایدروجن موجود دی. سیکنډري کاربوکټاین کې به دوه سایډو ته الکایل ګروپ موجود دي او ټرشري کاربوکټاین کې به درې واړو سایډو ته الکایل ګروپ موجود دي. اوس تاسو ماته ووایئ چې په دې درې واړو کاربوکټاین کې به کم یو کوم دی نو هغه زیات سټیبل وي، لږ موضوع باندې زور راولي. صحیح ده، بس اوس دې پله وګورئ، دې کې دی as you know that alkyl groups is electron donating group. د دې نه مخکې موږ ویلو چې کوم الکایل ګروپ دی دا څه شی دی، الکترون ډونیټینګ ګروپ دی، دی به الکترون ډونیټ کوي. چې دی الکترون ډونیټ کوي، نو so the carbocation having more alkyl group will stabilize the positive ion by electron donating nature. نو هغه کاربوکټاین چې کوم څخه الکایل ګروپ سیوا دي، نو دغه پازیټیو آین سټیبل وي، د څه د وجې به سټیبل وي چې دغه الکایل ګروپ بدله الکترون ورکوي، نو چې کم کاربوکټاین څخه الکایل ګروپ سیوا وي نو به سټیبل وي. نو مطلب څه دی، ټرشري کم کاربوکټاین دی دی به سټیبل وي په مقابله د
secondary ke amo mukabila do primary ke. Das taasuna nini topic sho. Sama nama SN1, SN2 reaction dwaɗo waayo.